بادو بابا دې بادو بابا چې کوم دی د سره په ژوندوني څه ډیګري وه چې دې سره باد ښه کېده که څه مالګې به پرې پرتې وي مالګې به خلک عقیده دا وایي موږ ورسره ښه کېږو ورسره کله ښه شوی یې که نه که ته پې عقیده نه لرې زه خو صرف دوا نور څه دغه نه کومه نه کاڼي په ځان مه ږمه نه مالګه او بس ټولو مړو ته دوا ډیګریانې چې کوم دی دې قبرونو پسې موږ په خپله تړلي هلته کې یو بل قبر دی وایي هغه سره غوږونه ښه کېږي نو ما ویل دا څه د غوږونو سپیشلیست دی ایم بی بي ایس دی او که نه خو دا زمونږ یو خپله بدعملي ده زمونږ یو خپله ګناه ده چې دا په دې قبرونو باندې چې کوم دی موږ ډیګریانې ورتړو د خپله ځانه دې زه به دا ووایم چې دا جدید تعلیم چې کوم دی دې بابا به د سره لیدلی هم نه وي اورېدلی به هم د دې په باره کې نه وي خو بیا هم لکه زمونږ دا خلک وایي چې د دې سره باد ښه کېږي آیا د دې بابا سره باد څنګه ښه کېږي د دې سره څه بوسټر لګېدلی چې ته راځې دلته د دې نه چې کوم دی دعا غواړې او دا به ډایرکټ الله سره رابطه کوي او ستا هغه باد به ښه کېږي خو دا یقینا یو ډېر غټ شرک دی او د دې شرکیاتو نه چې کوم دی منې شي بادو بابا ګرانو کتونکو دا کم قبر چې تاسو ته ښکاري دې ته بادو بابا ویلی کېږي په بادو شهید باندې هم مشهور دی خو دلته کې خلک راځي او د دې قبر څوک کاڼي ځان پسې مږي وایي بادو بابا ته زما باد ټیکې څوک چې کوم دی د دې ځای خاورې ځان سره وړي چا به وایي مخکې به دلته کې مالګې هم پرتې وي چا به مالګې یعنې ساټلې او ویل به چې دا بابا به زما د دې مالګو په مدد سره چې کوم دی زما دا مرض ښه کړي نو د دې حوالې سره به دې ملګري نه تپوس کوو ده ته پته شته دی د وړوکوالی دلته کې تېر کړی دی که نه نو د دې معلومات به ټول دا راکړي نو څنګه چل دی ملګري السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ورور جانه ښه شکر دی یاره بس د دې خو تقریبا 2000 نه زما یاد شي سن 2000 نه چې دلته بلا بوټي و دې دا قبر داسې پناه دیوالو وړوکی شان دې له به خلک راتلل مالګې به پرې پرتې وي مالګې به خلکو خوړې کورونو ته به یې وړې ډېر خلک به رالل ماشومانو زانګوګانې به یې جوړې کړې وړې چې د چا به بچي نه وایي کې به ګوډۍ کېښودې وړې وړې چې یاره الله پاک راله بچي راکړي جاروګانې پرې پرتې وي به یې په ځانونو والې کاڼي به په دې پراته وه به یې راواخېسته کوم ځای به یې دردونه کول بل دې سره دغلته یو 3 کناله 2 کناله ځای هغه خلکو یې دا د بادو شهید دی دی کې بس کار نه کوي که دې کې چا څه آبادي وکړه را پرېوځي او که چا پکې سبزي وکرله خرابېږي هغه به ځمکې خو قیمتي شو هغه خو هغه دی اوس پې خلکو پلاټینګ شروع کړی آبادي پکې کړی لږه شان او دا بس لږ ورته کې ځای پاتې دی خو اوس خو خلک لږ هوښیار شو مخکې به ډېر خلکو به همدغه کیسې کتارې ډېرې کولې اوس خلک راځي هم کم ډېر زیات نه راځي نو خیر برحال بیا هم هغه خپل عادت کوي ښه نو دې بادو بابا چې کوم دی د سره په ژوندوني څه ډیګري وه چې دې سره باد ښه کېده که څه یاره دا خو ډېر د پخوانۍ لکه د هندوانو د وخت خبره د مشرانو ته به یادي خو دا خو بس که یو غټه ولي مي خو چې بس وفات شو نو هېڅ هم نه بیا د خبره هغه نه دوا او هغه داسې به نه کوي چې تا دې خدای لکه ستا په دغه دې خدای ما خود کې خیال دی او چې داسې قبرونو نه یې غواړي نو د چا خبره د الله نه ولې نه غواړي بالکل ګرانو کتونکو څنګه چې د ملګري خبره وکړه نن سبا د خلکو ډېر غټ شرک شروع کړی دی او دلته کې په دې قبر باندې چې کوم دی جاروګانې به وي پرتې وي جاروګانې به یې په ځان پسې مږلې چې دا بادو بابا په وجه باندې به زما دا مرض ښه شي وایي مالګې به هم سټلې دې نه علاوه لواګانې زانګوګانې نو دا ډیګریانې چې کوم دی دې قبرونو پسې موږ په خپله تړلي هلته کې یو بل قبر دی وایي هغه سره غوږونه ښه کېږي نو ما ویل دا څه د غوږونو سپیشلیست دی ایم بی بي ایس دی او که نه خو دا زمونږ یو خپله بدعملي ده زمونږ یو خپله ګناه ده چې دا په دې قبرونو باندې چې کوم دی موږ ډیګریانې ورتړو د خپله ځانه دې زه به دا ووایم چې دا جدید تعلیم چې کوم دی دې بابا به د سره لیدلی هم نه وي اورېدلی به هم د دې په باره کې نه وي خو بیا هم لکه زمونږ دا خلک وایي چې د دې سره باد ښه کېږي آیا د دې بابا سره باد څنګه ښه کېږي د دې سره څه بوسټر لګېدلی چې ته راځې دلته د دې نه چې کوم دی دعا غواړې او دا به ډایرکټ الله سره رابطه کوي او ستا هغه باد به ښه کېږي خو دا یقینا یو ډېر غټ شرک دی او د دې شرکیاتو نه چې کوم دی منې شئ او دې کې ډېره غټه ګناه هم ده ډېر غټ زیاتی غټ ظلم دی نو څه بس څه به ووایو خو لکه پخواني خلک چې به راتلل نو هغه وخت کې هغه اوسپنې والا پیسې وې سکې وې هغه به خلکو کې خو دا 2 روپۍ نوټونه و دا به چې واړه به سکول نه راتله پیله به دلته راتاو شو ل 70 روپۍ به پرتې وي خلکو به ځان له واغېستې او بس اوس شکر دی خلک ډېر ښه شوي دي پویه پکې راغلی د هغه وخت نه دی که نه او باقي اوس هم چې څوک کوي نو ښه خبره نه ده شرک اوس هم شته دی د دنیا لکه بله ورځ یو ویډیو ما ورکړی وه د ښځې راځي هلته یو ځای کې لامبي په څښا اوبو کې لامبي وایي دا د شفا اوبه دي څه څکي او هلته کې پرتوګونه په بوټي کې ځوړندی نو زموږ په
په معاشره کې دې ته به موږ جهالت ووایو ځکه چې شعور په موږ کې شته دی خو موږ یې لکه استعمالو نه عقل راکې شته دی خو موږ یې استعمالو نه د دې باباګانو نه غوښتنې کوو کوم چې په خپله هم د دعاګانو محتاج دي. کاکا ته څه ویل غواړې؟ بس زه خو ورله کله کله راشم او دوا ورته کومه او نور څه دغه نه کومه نه کاڼي په ځان مه ږمه نه مالګه او بس دې ټولو مړو ته دوا کومه دا دوه درې مړي ورسره نور هم دي ماشومان دي بس دغه وکومه او دا د کم وخت نه دا بابا دلته جي دلته زموږ نه ډېر مشران کسان دي د هغوی هم نشي یاد. ښه لکه د دې په سلګونو یعنی د دې صدۍ کېږي ځکه چې موږ مشران اوس وفات شول هغوی نه موږ تپوسونه کړي یو بابا دغلته یو بابا دلته هغوی نه هم تپوسونه کړي نه هغوی هم وي چې دا زموږ نشي یاد او د ده دلته د ده په دې نوم باندې یو 3 کناله ځمکه هم تقریبا یادېدله دلته یو 3 بوټي و د بیرو هغې نه به هم داسې چا څانګه نه واله چې چا به تي وواله هغه به وي نن مې چیلۍ مړه شوه نن مې ګډه مړه شوله او به زه خو خپل ځاني راځم او دوا ورته کومه بس دوی ته دوا کوم الله دې دوی وبخي. لکه دې خلکو یو د علاقې دا خلک چې کوم دی دا بالکل صحیح دي ښه خبره کوي صحیح خبره کوي خو د بارایي خلکو چې کوم دی په دې باندې بالکل عقیدې جوړې کړي دي. نو کاکا دا تاسو منې کوئ نه ستاسو په علاقه کې خلک راځي د قبر کاڼي په ځان پسې مږي او وایي دا مبارکه خاوره ده څوک یې ځان سره وړي څوک څه کوي نو دا تاسو منې کوئ نه د علاقه بس دې کې به موږ چاته څه ووایو در سړي نن سبا خپله مرضي ده نو بس دې کې به چاته څه ووایو که چاته وایو نو هغه وایي بس دا ټیک ده زموږ خبره خپله خبره ټیک ګڼي. نو چې ستاسو په علاقه کې ستاسو په چاپېرچل کې یو سړی شرک کوي که نه یو غټ ظلم کوي زیاتی کوي نو په کار د تاسو په خپله منې کوي یا بل چاته داسې ووایي د محلې دا خلک راټول شي او دا کسان منې کړي نو ښه خبره به نه نو ښه خبره ده خو د هغوی د عقیده دا وایي موږ ورسره ښه کېږو نو بس چاته به بیا څه وایو ډاکټر ته سړی ځي که هغه څه علاج کوي که هغه ښه کېږي او که نه غریب ورځي او علاج ترې کوي بس هغوی راځي نو اوس هغوی سره به موږ څه وکړو. ته ورسره کله ښه شوی یې که نه که ته پې عقیده نه لرې؟ زه خو صرف دوا کوم ورته بس په مړي مې عقیده دغه ده چې د دوا محتاجه دي او په مانځه کې هم په دې ټولو مړو پسې دوا کوو. بابا آدم علیه السلام نه راوالې تر قیامته پورې کوم خلک وفات شي الله پاک دې وبخي دغه دواګانې کوو. علم زموږ نشته دی سبق موږ نه دی ویلی خو بس صرف دغه ساده دی عالمانو نه مو اورېدلي او دغه کوو نو بس صحیح خبره ده دا په خپله د دعا محتاجه دي که نه نو په کار ده موږ دی ته دعا وکړو او الله تعالی نه ځان دپاره هم دعا وغواړو دا مړي چې کوم دي دی ته هم دعا وکړو دا نه چې د دې خاورې د دې کاڼي په ځان پسې مږو یعنې هغه خاورې پسې جراثیم یا کاڼو پسې د یو مرض ښه کېدو دپاره موږ راشو 2-3 راباندې نور ولګي خارخ راباندې الټه ولګي نو دې شرکیاتو نه چې کوم دی ځان منې کوي چاپېرچل کې چې څوک داسې شرک کوي داسې قسم کارونه کوي هغه پویه کوي چې هغوی کې عقل او شعور چې کومه دی را بیدار شي او دغه شانتې شرکیاتو نه منې شي. نو دا ویډیو چې کوم دی دا مخکې هم شیر کوي چې ډېر ملګري د دې نه عبرت او سبق واخلي او داسې شرک نه چې کوم دی منې شي.